په انسان باندې غریبي او تنګدستي ولې راځي؟ اووه کارونه داسې دي چې دا سبب د دې ګرځېږي چې په انسان باندې ډېر په تیزۍ سره تنګدستي او غریبي راولي. هغه اووه کارونه کتاب ذکر کړي دي او ډېرې عامې خبرې دي. دا زه تاسو سره شریک کوم، تاسو ځان ته وګورئ، کیدای شي ستاسو په عمل کې دغه اووه خبرې وي، ستاسو په زندګۍ کې دغه اووه خبرې، دغه اووه کارونه شامل وي. د دې په وجه باندې په تاسو باندې تنګدستي او غریبي دا ډېره په تیزۍ سره راځي. په هغې کې اولنی دی زر زر مونځ کول. ځان ته وګورئ او خپله فیصله وکړئ چې مونږ او تاسو په دې معامله کې څنګه یو. زر زر مونځ کول په دې باندې په حدیث کې ډېر زیات وعیدونه هم راغلي، ډېره سخته ګناه هم ده، خو دا سبب د دې هم ګرځېږي، د ګناه سره سره سبب د دې هم ګرځېږي چې په تا باندې غریبي او تنګدستي به ډېره زر راځي. دویم دی په ولاړه باندې اوبه څښل. ځان ته وګورئ. دریم دی په ولاړه باندې تش بول کول. ورپسې دی په کوم ځای کې چې تا بول وکړل، ځان دې فارغه کړو او دسمات یې دې وکړو، په هماغه ځای کې اودس کول. مطلب په باتروم کې په کوم ځای کې چې تا اودسمات یې وکړو، ځان دې فارغه کړو، په هماغه ځای کې لګیا اودس کې. دا هم سبب د دې ګرځېږي چې په تا باندې به غریبي او تنګدستي دا ډېره په تیزۍ سره راځي. او دغه رنګې ورپسې دی دا نوکونه په غاښونو سره داسې خوړل. د ډیرو خلکو دا عادت وي چې دا نوکان چې دي دا په غاښونو باندې خوري او ماتوي، نو دا خو یو د صحت دپاره هم ډېر غټ نقصان دی او ورپسې دا سبب د دې هم ګرځېږي چې په دې سره په تا باندې غریبي او تنګدستي دا به ډېره په تیزۍ سره راځي. ورپسې دی په دې لستوڼي یا په لمن باندې خوله یا پوزه پاکول. دا ډېرې عام خبرې دي، خو ګورئ تاسو به ډېرې حلقه ښکارېږي، تاسو به وایئ چې په دې سره به ملا غریبي راځي یا تنګدستي راځي، خو زه خیر که ستاسو په عمل کې وي دا خبرې، نو بیا هم ځان ته وګورئ چې ستاسو حالت څنګه دی، او که نه وي بیا هم او یا ستاسو په زندګۍ کې وي نو دا اووه خبرې پرېږدئ، د هغې نه پس خپلو حالاتو ته ګورئ. دغه رنګې ورپسې اخري دی په خولې سره شمع، ډیوه، چراغ وغیره دا مړ کول. خو اوس شته دی نه خیر، خو بیا هم د کتاب دا خبرې ذکر کړي دي چې دغه اووه خبرې چې په ولاړه باندې اوبه څښل، زر زر مونځ کول، په ولاړه باندې بول کول، دغه رنګې په کوم ځای کې دی چې بول وکړ په هماغه ځای باندې اودس کول، او غاښونو باندې نوکان په غاښونو باندې خوړل، دغه رنګې په خوله پوزه چې دی دا په نسوڼ یا په لمنه باندې پاکول، ورپسې ډیوه په خوله باندې مړ کول. دغه اووه کارونه پرېږدئ که ستاسو په عمل کې وي، ستاسو په زندګۍ کې وي، نو انشاءالله بیا هم خپلو حالاتو ته ګورئ، او که نه وي نو د الله شکر ادا کوئ. راتلونکي وخت کې د دغسې کارونو نه ځان وساتئ، انشاءالله العظیم الله به م رزق فراخه کړي. ورپسې بیا یو څو کارونه داسې دي چې دا کوم انسان په خپل عمل کې دغه اووه کارونه راولي، نو انشاءالله العظیم الله جل شانه به پرې خوشحالي، راحت او اطمینان راولي. یعنې د خوشحالۍ ژوند به الله نصیب کړي. یو دی د قرآن کریم تلاوت کول، هر وخت د قرآن کریم تلاوت کول. کوم خلک چې د قرآن کریم تلاوت کوي په پابندۍ سره هر وخت یې کوي، نو په دغسې خلکو باندې به الله خوشحالي راولي، د غم، نقصان، د خسران نه به الله وساتي. دغه رنګې د 15 وخته مونځ اهتمام کول. په دویم نمبر باندې دی د 15 وخته مونځ اهتمام کول. کوم خلک چې د 15 وخته مونځ اهتمام کوي، الله جل شانه به د نقصان نه، د خفګان نه، د غم نه به الله محفوظ وساتي. ورپسې دی دریم نمبر شکر کول. د الله تعالی په هر حالت کې شکر ادا کول. کوم بنده چې د په زبان باندې د شکر کلمه وي، په هر حالت کې دی شکر ادا کوي، نو الله جل شانه به دغسې بنده باندې هم خفګان نه راولي، غم به پرې نه راولي، تکلیف مصیبت به پرې نه راولي. د غریبانانو مدد کول، د غریبو خلکو سره تعاون کول د خپل وس مطابق، دغسې خلک به هم الله جل شانه نه خرابوي، نه به پرې خفګان راولي، نه به پرې نقصان راولي. دغه رنګې د ګناهونو نه توبه او استغفار کولو سره هم په ژوند کې ډېر راحت او خوشحالي پیدا کیږي. او ورپسې د مور او پلار او د رشته دارانو سره ښه سلوک. کوم سړی چې د مور او پلار سره د رشته دارانو سره ښه سلوک کوي، ښه تعلق ورسره ساتي، حسن سلوک ورسره کوي، الله جل شانه به دغسې خلک هم نه خرابوي، د نقصان، تاوان، مصیبت، غم نه به الله محفوظ وساتي. ورپسې د ماښام لمونځ نه پس د سورې واقعي تلاوت، د سحر لمونځ نه پس د سورې یاسین تلاوت. دغه کارونه چې دي په دې سره به انشاءالله تاسو د هر قسم نقصان نه، تنګدستۍ نه، غریبۍ نه، غم، مصیبت نه تاسو به په امان کې. دغه اووه کارونه مې درته مخکې بیان کړل، دغه څو کارونه، اووه کارونه تقریبا رستو شو. د اولنیو اووه نه ځان وساتئ، وروستني اووه چې دي دا په خپل عمل کې راولئ. انشاءالله العظیم بیا خپل ژوند ته ګورئ. که بدل نه شو نو بیا هم تاسو مونږ ته ګیله کولی شئ، مونږ ته ویلی شئ چې ستا دا خبرې خو هسې عبث وي، مونږ پرې عمل کړو، بیا یې هم مونږ ته فایده رانه کړه. او که فایده یې درته درکړه، خپل عمل پرې جاري وساتئ، د نورو مسلمانانو سره هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.